جنج چې تاسو راوچته هغه ټایم ډزې شوی هغه ټیم زه نه وم هغه موقع باندې زه دلته کور کې وم دا تلو زما جنج باندې لاړو ایتو چې زه راشم او تو بیا زما په جنج لاړ شي دا ارمانم په ځای پاتې ستا جنج خو هغه راوړو ځان یې پکې قربان کو بالکل بس مونږ یې هماغسې پرېښودو مونږ 10 بجې خلکو روټۍ ټیم ورکړو بس الله تعالی پکې 11 بجې جنازه پکې مقرر کړه. دواړه زه تر زامنو ویلې ته زما جنج کې راشي او زه به ستا جنج کې لاړ شم ما دا زما وراده په جنج کې مې دا زما زوی لاړو هلته اسد لاړو او هغې مخه ما ډولۍ راوچته کړه او مونږ چې څه ګاډي دلته راورسېده څه بیا دې کې د دوه ویلې یو ګاډي کې فایر شوی دننه تماچه مال راکړه زه یو څو ډزې کوم هغه چونکې لوډ وه څه ټیم یې چې دا اوله تماچه ورکوله نو په ټریګر باندې ګوته راغلې ده او د واده زلمې لګېدلې دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو کتونکو په هغه سپاټ باندې ولاړم په جمرود کې چرته چې په یو جنج کې د واده د زلمی داغه د ناوې او داغه د پوره فیملی ټول ارمانونه په یو ډز باندې د خورو لاندې شو. دا ډز څنګه وشو چا وکړو دې حوالې سره د کم زلمی چې مړ دی داغه فیملی سره هم خبرې کوو داغه رونو سره د علاقې مشرانو سره هم خبرې کوو او پولیس سره هم خبرې کوو. دا یو تفصیلي ریپورټ دی ضرور یې وګورئ. شمال خان د ابل ورځ چې کوم ډزې شوي دي ستا دا زوی چې پکې وفات شوی دی که نه دا د چا ودونه و دغه دا زما د زوی اسد واده او وراره عبید واده و او دا دواړه ودونه په یو ځای باندې وو بس د دواړه سره تر زامنو ویلې ته زما جنج کې راشي او زه به ستا جنج کې لاړ شم ما دا زما وراره په جنج کې مې دا زما زوی لاړو هلته اسد لاړو او هغې مخه ما ډولۍ راوچته کړه او مونږ چې څه ګاډي دلته راورسېده څه بیا دې کې د دوه ویلې یو ګاډي کې فایر شوی دننه منځ کې او یو کس پکې لګېدلی یو زخمي دی مونږ دا پته نه لګې چې دا اسد پکې لګېدلی زمونږ زوی چې کوم دا واده زلمی و که نه موږ دا پته نه لګوله بیا دلته ګونګسۍ ټلیفونونه بس چالو دلته چې داسې لګېدلې او داسې هغسې بیا موږ ګاډي ماډي واپس کړل دلته که نه ګاډي کومه چې دغه شوي جنج والا ګاډي او موږ چې هلته بوډ لفظېدلو که نه دا یو ناوې مو راورسوله تاسو پهله ویل چې د عبید ناوې به راوړو نو دې موټر کې بیا د اسد ناوې راوړو بیا به اسد ناوې پکې راوړو همدا ټایم کې د عبید جنج تاسو کور ته راوړو دا ډزې وشوې دا ډزې په لیار کې به شوې وې ته بیا اسپتال ته چې ورسېدې نو بیا اسپتال ته موږ موږ ته چې څه نه وي دا شوې خو خلکو هلته ټول جړل داسې راتله ما ته دا پته نه و چې خامخا د اسد په موقع باندې بس مړ شوی دی هلته که نه یو پکې زخمي دی او بس هلته بیا چا وي چې کوم واده زلمی چې اسد په نامه باندې وي هغه په شهادت باندې رسېدلی دی تا ته دغه ټایم کې پته موږ ته هلته پته ولګېده به دلته ډېره افسوسناکه خبره وه ځکه چې د کوم زوی ته د جنج په تمه وې تا ته هغه یو څو منټه یا یو څو ګنټې پهله د هغه د مرګ اطلاع راغله بس له دغه پورې خو بس موږ ډېر دغه وده کړی چې دا زموږ ملا پې تړلو مشر بس زوی مو او بس موږ خپله هم د خواري مزدوري بس دیاړي ماري کوو او خپله فیکټرۍ کې مزدور وو او بس موږ غټه ملا ورپورې تړلې وه ده پورې زموږ ډېر امیدونه وو او زموږ ټول امیدونه بس خاورو سره خاورې کړل. دا چا بس دا الله طرف نه دا دغه راغی بس دې کې دا ډز خلک څه وي د سره موټر کې نور خلک هم که نه چې دا ډز څنګه وشو د چا نه وشو بس دغو لیا موږ خپل په غم کې په وینو په ژړا کې بس پراته یو موږ هغو سره څه ګفتګو هغه ملګرو د هغو سره نه شوي موږ په زړه سوری دی بس موږ سره نور څه الفاظ دغه نه شو کولی ستا زامن څو دي او د اسد پکې په سویم نمبر و د اسد زوی دی بس مشر او نور مې دوه واړه دي پکې نور واړه زامن نور واړه دي اسد کار څه کوو اسد بس مزدور و او مزدور بیا اوس فیکټرۍ کې برتي شوی و پکې څونه عمر یې عمر یې د تقریبا 18 سال 19 سال بس برابرېدو دا چې په دویم ورځ د هغه ولیمه وه که نه د ښځې ځان له په خپله خوښه کړې وه که تاسو بس زموږ والد صاحب له کړې وه او د په خپله هم خوښه وه بس والد صاحب مو بس کړې وه زموږ علاقه خو داسې ده چې موږ مور او پلار کوم دغه خوښي که نه موږ د خلک انکار بیا نه شي کولی که اسلام مو دا اجازه ورکوي چې بس په خپله رضا باندې وکړي که نه بس موږ داسې علاقه غیر خلک چې کوم دي دا د مور او پلار په خوښ مې اکثر زیات خوښې سره دا کار کوي
رضا هو کنه او راځه او ډېر په راځه ډېر امیدونه خپل ډولۍ ځانه جوړه کمره یې جوړه کړه ملګري سره فټینګونه یې پکې ټول کمره کې او بس هغه بس نور الفاظ نشم ویلی د چې کله د واده تیاریانې شروع شي خامخا کور کې خلک مور پلار سره خویندرونو سره کینی کنه څه خبره مور سره کیدی اکثر ټول هم دا خبره مثلا بس دا کول چې بس بچا غیر چې واده مې سره نږدې دی به دا خوشحالي دی بګي به ټول باندې مور ته وځي دا جوړه به ماته کې دا جوړه به ماته کې دا سوټ ماره واري دا بوټان به ماته کې وځه یو لمحه یو شی بس ور یادېږي او بس اگر څه پراته دي کور کې پراتی ډولې هم داسې پراته موږ برداشت نشو کولی ازي ته موږ کته نشو تاسو وی چې کله د عبد جنج وروړې شوی وی کنه نو بیا به تاسو د اسد جنج پسې تلې هغې نه پهله اسد وفات شو بیا د هغې سره مسوکل جنج منج پاتې شو هر څه بس بځای باندې بس بلاک پاتې شو بس بځای باندې هلته پاتې شو موږ رانه وړو په دویم ورځ ولیمه وه نو بس دغه ورځ باندې خو موږ د دغه ولیمه وه روټۍ او د دویمه موږ د پته نه لګېد بس الله پاک فیصله بدله کړه بیا د جنازه په هغه ټایم باندې بس بیا راغله داسې میلمانه خو به مو کنه چې ته به پته نه وي به په دویم ورځ ولیمې له راغلي دلته به خبر او شوي. ډېر داسې راغلي وو کوم سمپل ایریا دغه خلک چې وو هغه خو په واده په دغه باندې راغلي وو ها. مې چې دلته وکتې دا څنګه چل دا خو ویل مړه دلته شوې جنازه ده پکې څوک وي دا واده زلمی دی بس د علاقه کې ټول غم خاکبان جوړ شو یو تورتم جوړو بس ټول علاقه په غم او نډال کې بس پرته وه کمې روجې غوړي چې تاسو دغه د ولیمې د پاره راوړي وو هم پسې بیا په مړي کې پخه هغه بس دلته څه بس پاخه شوي وو څه بس پخېده وو کلالان ملالان ټول دغه راغلي وو بس هغه د په دغه کې لاړل مور یې څنګه ده اوس بس ښه دی بس الله صبر سړي له ورکوي بس امتحان دی بس ټول خلک بس برداشت کې نشي کولی اسد یادې نو بیا ول تاسو څه تسلی ورکړه موږ دا الله رضا و موږ الله پاک راکړو دا یو امانت و چې څوک چې امانت چا سره کیږي به چې دې معنی خو بیا چې ورکړي څه دغه خو دغه نشته ویلې مېره من چې یو شپې کړې وې دوه شپې کړې میاشتې کړې وې چې هغه کپړې او شین هر څه چې راخلي بس د نشي کاته و جاړه ویر کوي بس دا کم الګ چې دی نیولې دی پولیس د ډډس په الزام کې استا اوس څه دی هغه زموږ خپل رشتہ دار دی تاسو باغ داوا کړی دا نه موږ دعوا نه ده کړې خو د ګارګې موږ بیا خپل په ویر کې موږ ته دا معلومات نه کی دا کوم طرف نه شوی کوم نه شوی کنه څو کسان ملګری وسره وو موږ بیا خپل تحقیقات کوو د معنی چې دا شا کړی څنګه شوی دی دی کې یو دغم زخمی دی کنه عرفان اساسه دی هغه هم زمونږ ګاونډي دی د رشتہ دار کوی هغه هم راځي ګاونډي هم دی دلته تا او اسد ملمنو ته سداسي سویلیو چې ډز روز بنه کوي بس موږ واچل د انوایرمنټ مو ته وګورم چې په لار به سم ځای په دغه باندې به ځای دا کوي بس زو کاږي خبر اپ کې نشته دی په مقرره زو بس ظاهره خبره ځان له ټول سره تیارې پوره کړې خوشاله وو ټول هر څه دی کړو بس خود دا هو واده دا یو شی دی چې سنت عمل هم دی او بدا خو په ژوند کې یو ملګری دغه راځي هر سړی دی ته په انتظار چې زدا تاسو اسی هغه اف آی آر کې لیکلو چې تاسو افغانان یې تاسو دلته سونه وخت اوسېږئ مونږ خو تقریبا د روس وخت چې د غاز مونږ والدین راغلي کنه مونږ دلته پیدایش هم دلته مور او پلار ما وخت راغلي ولدا مونږ ټول دلته پیدایش دلته مونږ دلته خاپوړ هم دلته کړی مونږ ودونه مزام دلته شي خو ځم برانه کړی کنه او خاپوړ مونږ هم دلته کړی په پاکستان کې اسد قبر هغه خخړې چرته دی هغه دلته شاته جوخته دغه مقبره ده دغه خاطه عرفان نه خبرې چې هغه څنګه لږ زخمی دی کډیر هغه هم د الله سو دا دلته دا ګردو سره په خېټه کې ډز مزه لګېدلې داسې سملمانه شته تاسو رشتہ داران خو افغانستان کې مشته چې د مرګ لراغلي نه هغه دلته ویزې میزه سیستم اوس خراب دی کنه خل ټول په انتظار کو چې ورشو د سره حقبانه خو لار بلاګه پاسپورټو مسله ده تاسو اراده هم دلته دغه خول وکنه لارې بندې وینو ځکه لارې باندې دا مشکل نو ویزې نه پاسپورټ شکنه به دا الله ټول الله یو خاور ده بس موږ مسلمانان یو سره بس لار او بر ټول بس یو مرسه یو اسلام یو کلمي ورونه یو سره بس ابه دا پړدازو کې چې کم ستاترس وې مړ دي اسد تاسو دواړو یو ځای واده وکنه او دواړو په یو ځای واده دغه ټیم ستا جنج را روانو او زما جنج را روانو ته دغه ډزو سره څومره فاصله کې وې او څه اطلاع درته شو هلته موږ ته اطلاع شو موږ دوه درې ملګري بهر ودرېدلو ویلې کس په ګاډي باندې کس وواله موږ ته دا پته نه وه اسد دی بیا هغه نه بعد دوه درې ګاډي نور راغله ویلې عرفان په نامه کس زخمي شوی پکې موږ دنه خبر نو بیا اسپتال نه چا اطلاع وکړه ویلې اسد لګېدلی غوړ په زړه لګېدلی وفات شوی دی بس تاسو چې کله الته جنج را واغشتو دغه ټیم کې یادې نه مخ کې دی واده حواله سره اسد سره تاسو غب شپ لګیدل سار نه مې اسد سره وای چې الته بیٹک میټک ارڅم سیټ کو دواړو بس د به زو بازار لازم بس بیا مې سار سره لیدلې نو د واده تیاریان هډې ورځونه شروع وې څه خبره ترې شوی واده حواله سره بس پزله مړه بډا کار ماجن لاړ بس خبره ترې ډېرې بس وسې نشو کولای
ستا خو ترسمه مرګره دې مو څه خبرې خو به د سره داسې شیر کړي کنه واده نه پسته چې بچرته زو چکر لا یا څه بالکل موږ درې 4 ورځې 15 ورځې چوټیانې به یو ځله به ځو بل ځله به ځو چکرې به وو بس هر څه همداسې ارمان ډاک جربنس لاړ مړ شو الله دې هغه وبخي هغه وفات شو ستا ارمانونه خو ورسره ټول په ځای پاتې شو کنه بالکل همداسې یو ځای پاتې شو یو شی همداسې نه کړه زه هغه نه پټ پناه وکړم ودرېږه زه ښه ښکارم دواړو کمرې مې یو رقم ډولۍ مې یو رقم کپړې لباس ټول یو رقم څه خبره تاسې د واده حوالې سره ډېره یادېږي بس دا ډولۍ او دا کپړو لباس او دا بیخي بس ذهن نه وځي مطلب یو شانتي کپړې داسې یو شان دا بیا هغه واده اظهار ستا مو نه شو که نه سیرې میرې او یو څه چې خلک شي هر څه بس پاتې شو په ځای باندې ستا چې کوم واده له بیا میلمانه رالل که نه نو واده هغه طریقه کار پوره شو که نه بس په ځای پاتې نه او بس په ځای پاتې شو چې ما ته ملګرو بس جان خو په 3 بجو ملګرو ما ته میسیج وکړه ابې ته څنګه چل دې څه کوې ما ته بس مطلب کې هسې واقعه پکې راغله بس هغه هم بیا ډېر خفه شو بس هر څه بس په ځای پاتې شو بس بیا داسې میلمانه خو به مو چې هغه د مرګ نه نه خبر ستا او د اسد واده له راغلی بالکل پرون راغلي وو ډېر راغلي وو بس بیا لار کې خبر شو یا سیا واقعه پکې راغله موږ 10 بجې خلکو روټې ټیم ورکړو بس الله تعالی پکې 11 بجې جنازه پکې مقرر کړه اکثر خلک خو ډزې کوي دا واده الګ چې دیم ډزو ته ډېر زیات خوشحالېږي تاسو خلکو څه پابندي لګولې وه چې یاره ډزې به نه کوئ ولا چې موږ الحمدلله خپله ترونه او پلار همدا نصیحت یې یوه شپه مخکې وکړه نه وسله راواخلئ نه بل داسې غلط شي حرکت وکړئ نه ونه ګرځېږئ دا په ټیم باندې بس دا وډکي خامخا تماچه پټه راواخلي کور نه بس کور کې نصیحت دلته غونډو تم کوي بس پټې راواخلي بس خامخا کور کې څه ته پتې دا پلانکي شی وی وه داسې کار به کېږي جنګ چې تاسو راوچته و هغه ټایم ډزې شوې وې هغه ټیم زه نه وم مال موقع باندې زه دلته کور کې وم دا تلو زما جنج باندې لاړو ایتو چې زه راشم تو بیا زما په جنج لاړ شي تاسو خلک په خپل جنج باندې نه ناوې کور ته نه ځئ نه موږ نه ځو خلک دې چې کم جنج کې تللی دا ستا جنج خو دا ستا د وی چې زه به ستا جنج راوړم او زه به ستا جنج کې لاړ شم تو بیا زما جنج کې لاړ شي دا ارمانم په ځای پاتې ستا جنج خو هغه راوړو ځان یې پکې قربان کو بالکل بس مونږ هماغسې پرېښودو ملک عبدالظاهر صاحب تاسو خو دې علاقې کې ډېر عمر تیر شو که نه دا پښتنه هر یو خوشحالي په ډزو باندې ولې کوي اصل کې دوی د روایت د زمانونه را روان دي خو ښه خبره نه ده مخکې چې کوم تاریخ وکتی شي داسې به وادونه کېږي خو په نشانه باندې به کېدې هغې کې به نقصان نه کېدو دا نشانې هغه کې هم راغلی دی په اسلام کې چې تاسو نشانه بازي وکئ او دا هوایي فایر چې که نه دا خو سراسر چې کوم دی ظلم دی او نقصان دی تاسو دونه عمر تیر شو که نه تاسو به هم په سوونو په زرګونو خلکو خادیانې لیدلي ویلې به مو وي خلک یې مني ولې نه اصل کې چې د مونږ د حکومت کمزورتیا به زه ویم د انتظامیې د پولیس چې څومره دی کمزورتیا ده چې هغه اکشن نه اخلي بل چې والي په غریب باندې الي مالدار خو ته بالکل مباره دی هغې نه خو څوک تپوس هم نشي کولی بیا غریب سړی که ډزې وکړي په واده کې هوایي فایر وکړي بیا پولیس راشي هغه بوځي خو چې بوځي 5000 6000 10000 روپۍ ته والي بیرته راشي اصل مسله ده بالکل ستاسو خبره صحیح ده د پولیس هم کمزوري ده که نه خو هسې چې د چا خادي وي اغیلا یا د هغې علاقې مشرانو له داسې کوشش نه کول پکار چې یاره په دې واده کې ډزې ونه شي جی خبره خو ډېره بهتره وکړه هغې لپاره موږ کومي یو روایت شته دی خو هغه اوس موږ د نن سبا چې کوم په موږ باندې یو انضمام وشو دې کې موږ هغه کولی نه شو ځکه چې دلته حکومت پکې انوال شو هغه موږ کوم ځینه وي کوم ځینه کې موږ خبره چې وکړو کوم یو اتفاق یې هغې کې څوک یوه ذره برابر مخالفت د یوې خبرې نشي کولی او چې وي کې هغه کور ورته سوځي هغې نه هغې اخیستلی شي جرمانې ته اخیستلی شي ډېرې سخت نو هغه بالکل پابند دي خو اوس خو هغه کېدی نه شي نو تاسو څه ګڼئ هغه وخت به هوایي ډزې نه کېدې ودونو کې یعنې کېدی به به وخت به هم کېدی هوایي ډزې به هم کېدی خو که کوم مشرانو به خبره وکړه نو بیا به نه شو کېدی هغه شی او ډزې به وي وخت به هم وي اوس تاسو د کشرانو ته څه یو پیغام ورکړئ که نه چې یاره دا هوایي ډزې چې کوم دي یا په واده خوشحالۍ اظهار په ډزو مونږ کوو دا نه دی پکار جی بس پیغام خو دا دی چې بس ظاهره خبره ده چې هر ځای کې نقصان دی مونږ علاقه خو که ضلع خیبر زه والم یا خیبر جنسي والم دا خو پرېږده چې ټول کې پی کې چې څومره پښتانو لګي هغې کې نقصان کېږي هر ورځ موږ په اخبارونو کې په میډیا باندې هوایي فایرنګ سے اتنے جانب حق اتنے زخمی که نه کورونو کې دا ګولې هر چېرته هم تللی شي دا دې پته څه نه لګېږي چې دا هوایي ته اسمان ته ډزې کوي کلوشنکوب نه سي نو دې نه دا بهتره ده چې د ډزو پیسې راوالي او کور والا ته یې ورکړي نو فایده به ترې وشي عبدالاکبر خان تاسو د مشر خبرې واورېدې کم زلمی چې مړ دی د هغه د پلار خبرې مو واورېدې هوایي ډزې په پښتنو کې څنګه ختمېږي چې دا په ودونو کې
مونږ ډزې نه کوو. نو دا خو داسې دی چې د سرکار و دا مشران چې کوم په اتفاق باندې کینی و دغې په باره کې یو داسې هغه اقدام اوچت کړي چې دا شی دلته بند کړي، دا ښه خبره نه که دا کوزه کېږي او که دلته کېږي په راتې علاقو کې یا په غیره کې دا ښه خبره نه، موږ ورته ښه نه یو. مینر جان اسد دې د څونه وخت نه ملګری و؟ مونږ سره تقریبا 4-5 کالونه وو. دغه ټایم ته چېرته وې چې څنګه څه اطلاع ته ملو شوه؟ دغه ټیم مونږ چې کوم جنج ټیم و نو د مخکې دته ما ویلو چې ته ما سره لاړ شي، نو هغه چې کوم بیا مونږ سره خپل ګاډی نو رینډ نه م راواخیستو ګاډی، او نو بیا مونږ نور چې کوم کسان دي نو هغې سره ګاډی و، ده سره چې کوم ملګري وو نو هغه بیا مونږ نه وخوتو هغه ګاډي کې، نو مونږ سره به 3-4 ملګري نور وو، نو مونږ هغه ځان نه لاړو، هغه ځان نه مونږ نه لاړو. دا جنج د کوم ځای نه راوړو تاسو؟ ورمنډونه دا کوم ځای کې دي؟ دا سورګمر کې مخکې. اوس خو دا مونږ مشرانو سره خبرې وکړي که نه، خو په دې جنجونو کې هلکان د کور نه پټې تماچې راولي او ډزې کوي، دا خو رښتیا دي که نه؟ او صحیح خبره ده، دا خو رښتیا دي. نو مونږ هم کور کې وایي چې دا شی به نه کوي، لاړ شو پټه راواخلو، بیا چې واده شي دا هغه شي بس خامخا پکې خوشحالي کوو. نو خوشحالي به صرف په ډزو کوو، بیا خیال دې دی نقصان ته؟ یاره دې ته مونږ دومره سوچ نه وي چې دغسې کیسه به مونږ سره کېږي، او نو بس دې نه پس څه وی چې هلکانو له دغسې پټې تماچې راغېستل پکار دي او ډزې کول پکار دي ودونو کې؟ یاره چې کوم زه خپله ما ولیدل نو زه به هم بیا نه راخلم دا شی. د دغې واقعي حوالې سره ډي پي او وقار خان نه تاسو ته چې کوم تفصیلات دي هغه ته اخلو. جی وقار خان دا و څنګه شی وه، د دې څه تفصیلات؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا موږ سره افغان نیشنل یو فیملی دلته د هغې واده او جنج له هغې روانو. اکچولي دا 2 ودونو، یو ناوې راوستله او دویم جنج پسې هغوی روانو. نو په دې کیرې ډبه کې د واده زلمې او د هغه کزن مو، هغه واده زلمې ورته وایي چې دا تماچه ماله راکړه، زه یو څو ډزې کوم. هغه چونکې لوډ وه، څه ټایم چې دا وله تماچه ورکوله نو په ټریګر باندې ګوته راغلې ده او د واده زلمې لګېدلې دی. اوس چې کوم دا کزن چې کوم دی نو چې کوم مقتول کې راځي نو دا تقریبا 14 کلن دی او دا چې چا واده کړی دی دا 22 کالو. سر دې کې چې دا کم اف آی آر شوی دی هغه په څه دفعات کې شوی دی؟ قتل خطا کې شوی دی یا 302 کې شوی دی؟ هغه د قتل دفعات موږ ورکړی دی. تاسو وایئ چې لکه تماچې ورکوله که نه، او اکچولي دا په خطا ته لګېدلی دی، اشتو یې نه. نو دې نه پس به بیا دا دفعه چینج کېږي 302؟ جی بالکل. او چونکې دې کې دا چې کوم د مقتول پلار دی هغه خو اف آی آر ته هم غاړه نه ایښوده چې بس خدای راوستی و دا به قسمت و، خو چونکې هغه سټیټ چې کوم دی نه خپل کاګنیزنس اخیستی دی چې نه دا غفلت دی او دا شانتې دا غلط رسم رواج دی نه نورم کورونه روانېږي. دې کې یوازې دا زلمې په خپله دا مړ دا یو حیثیت نه لري، دا مور پې بوره شوه، ښځه پې کونډه شوله، نورې ډېرې خبرې دا شانتې پکې هغه راشي نو ټولې فیملي او ټول هغه معاشرې ته دا یو نقصان یې، نو ځکه پکې موږ د اف آی آر وکړو، حالانکې پلار یې نه کولو. سر دا هوایي ډزې خو په زموږ په صوبه کې خاص کر په ودونو کې زیاتې کېږي، هره خوشحالۍ موقع چې وي موږ پکې ډزې کوو، دا خو قبایلي علاقه وه دې نه پیله، دلته هم دا رسم خو به ډېر زیات وي. شته ډېر هم کنټرول کړی دی، کوم ځای کې چې د ډز اواز راځي پولیس ورځو او هغه چې څوک وي سره د وسلې هغه نیسو، اف آی آر یې پکې کېږي. خو دې کې یو هغه سټرکچر داسې جوړ دی، میکانیزم داسې جوړ دی چې جرمانه ډېره زیاته کمه ده. نو هغې جرمانې د وجې نه هغه وایي خو بس 1000-2000 روپۍ جرمانه ده، بس هغه به وشي او راځه خپلې ډزې وکړه. حالانکې کارتوس ښه ګران دی او په دې باندې لکه د کور والا سره چې چا واده دی چاله زه ښه ګفټ هم کولی شي یا څه نور دا پیسې مالي امداد هم پرې کېدی شي. سر ستاسو چې کومه ضلع ده ضلع خیبر، د دې ځای عوامو ته څه پیغام ورکوئ د هوایي ډزو حوالې سره؟ هوایي ډزو خلاف د ټول KPK پولیس هم دا وایي چې دا یو قبیح عمل دی، دا نقصاندی دی او دې سره بې ګناه جانې چې کوم دي نو هغه ورسره ضایع کېږي او په دې باندې هسې د پیسو زیاده، نو دا خو بالکل نه دي کول پکار او د دې خلاف موږ خو برابر ایکشن نه لرو، اوسه پورې هم څوک سپیر کړی نه دي. ګرانو کتونکو ډېره زیاته دردناکه پیښه ده، د دې درد نه چې کوم د واده زلمی مړ دی زیات دی د هغه مور او پلار خبر دي، خو مونږ داسې بېشماره رپورټونه تاسو ته پیش کړل چې په پلانکي ځای کې دغسې په واده کې ډزې کېدې سړی پکې ولګېدو، ډنګري ځای کې داسې ډزې کېدې سړی پکې ولګېدو.
خو که مونږ وګورو لکه مونږ کم اویرنس پیدا کوو په خلکو کې، پولیس د هوایي ډزو خلاف څومره کمپین چلی، دا لکه مشران چې کم دي څونه کمپین چلی، خو د هغې نه باوجود په دې خوشحالۍ اظهار چې کوم مونږ کوو د ډزو دا واقعیات چې کم دي دا کمیږي نه، ورځ په ورځ زیاتیږي. تاسو د دې ځوان خبرې مو اورېدې چې لکه دی د دې نقصان نه نه خبر، نو الله دې وکړي چې د اسد د دې واقعې نه تاسو خبر شئ او د دې نه پس تاسو په زړه کې یو داسې یره راشي، ځکه چې د خوشحالۍ د مشر خبرې تاسو واورېدې چې د خوشحالۍ اظهار دا هم دی چې دغه پیسې د کم خلک چې پرې ډزې کوي که دا راوالي او د واده زلمي سره یا د هغه فیملي سره په یو لاس وکړي نو د هغې پې ډېر داسې چې مطلب خرچې یې پې کمې شي. نو الله دې وکړي چې دا واقعه کم دا اسد دی الله پاک وبخي او الله دې وکړي چې دا د خوشحالۍ د اظهار د ډزو دا واقعه چې کم ده الله دې وکړي چې دا اخري شي.